اسم کانا و اخواتها دا اخواتها پا کانا مانے معطوف تے نو کانا پزید جر کے دے اسم ورطا مضاف تے نو اسم کانا و اخواتها بل مرفوعاتنا اسم دا کانا دے او دا کانا چه سمر امثال دی دا دیارلس افعال ناقصه دی او دا بخپل اسم طرف اور کئی او خبر تا بنصب اور کئی دا کل دیارلس کی دیارلس یو لسیوی یو دیار لسیوی لسی پیجنے تا پیجنے لسی ستا ہوئی پیو کی چه لس برخ ابوی مثلا سیر پیوی او لس سیر پک ابوا چه دیتا ہوئی لسی لیکن قمدہر کے دیار لسیوی او بیو حصو دیار لسی پیو حصو او بپک دیار لسی سی سیر پی راڑو دیار لس سیر او بپک واچو نغیتا دیار لسی ہوئی نافال ناقصت دیار لستی یو لسی دا چه لسی سی پکی بوئی ایتمگا لسی وایو لسی دی سکلی دا او دا قندار دیار لسی قندار شملی مسکلی پورا سمسی ورطنی ہولی نو بہرحال دا دیار لس تی دیار لس کان سارا اصبحا امسا و اضحا ذلبات ما فتا ما دام منفق لیس باشد ازقفا او مخی سنگ دے ما برح ما زال افعالے کزیہا مشتقن دینا چکم مشتقم دی کانا یکونو کن دا غیبم دا حکمی سارا یسیر سر اغوام دا سباق دا حکمی نو ما برح ما زال افعالے کزیہا مشتقن چی دینا کم مشتق غم پا دا حکم کی دی او ہر کجا بینی ہمی حکم است در جملہ روا پٹولو کے دغیو حکم دے پٹولو کے دغیو حکم دے تا تا ہوشار ندی یاد ہوئے کان سارا اصبحا امسا وظل اضحا ذلبات ما فتا ما دام منفق لیس باشد اتقفا وائی ورپسی شابہ سے تکڑے اسم دا کانا دا نظم یادول آسانی دا نظم یادول آسانی پخواب طالبانو نظم میں تعامل ہوئی بیا پا نظم میں تعامل بانے شرح میں اتعامل لے اور بیا دیرو طالبانو با شموی شمم زبردست کتاب دے زبردست شرح دا خیر نو اسم دا کانا او اخوات دا کانا دا سار دے اضحا اصبح دے امسا دے اضحا ظلا باتا راحا آضا عادا غدا ما زالا ما برحا او دارنگ ما فتئا او منفقا او ما داما او لیسا دا کل دیارلس شو دیارلس شنو کان زید عالما زید عالمو کان زید عالما زید چکم دنو اغا عالمو کان استمرار دا پارا را دی نو کله به دا استمرار غیر منقطی وي کانا راځي دا استمرار د پاره سمانا اسم دا په خبر باندې متصف وي همیشه د پاره منقطی کیږي بنا لکه وکانا ربک قدیرا وکانا ربک قدیرا دا قدرت رب ته ثابت ته ابدا اللہ تعالی قدرت کامله لري او دا قدرت الله تعالی نه چریم نه جدا کیږي او کلمہ کل دا برازی دا استمرار دا پارا لیکن انقطاب پا کرازی لکا کان زید طالبا زید طالبو اس کو مولاد مدرس تے لیکن یو زمانہ کڑیر زمانہ طالبو طالب علمی لس دو لس کالا کڑی دا نو کان راضی دا پارا دا دی چی دے بخبر ثابتی اسم تا مستمرن او یا باغا قابل دے انقطابی یا بنوی قابل دے انقطاع شوی لکا کانا زید طالبا زید طالبو زید دیر زمانہ طالب علم کڑی دا او قلب بالکل منقطع کینی لکا وکانا ربک قدیرا نو قدرت اللہ تعالی نا چرم نو جدا کیگی او سوارا دارا دی دا پارا دا تحول دا تحول دا پارا دی لکا سارت تین حجرن دا خٹینا کانے جوڑ شوئے پا بٹائی کے خخت کے خلنو کانے تے جوڑ شو تحول لپار را دی او اصبح الجو باردن لکنن خو جو یخت باران شوئے دے پا وقت دا سبا کے لکا یخ آوادانیو چلی دی
اصبح الجو باردا نصار په وخت کې جو یخته او امسا لکه امسا زید فقیرا زید د ماښام په وخت کې فقیر شو زید د ماښام په وخت کې چې کوم نه فقیر شولو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ستكونوا ذبا پراتن کی زمانہ کې فتنن کا قطاع الليل المظلم لکه د تور شپې چې توري توري چپیوي يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا سړی به سهار نه مؤمن ماښام کې به کافري او ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا او يبيع دينه بعرض من الدنيا دین به په لږو پیسو خرڅوي لږو پیسو باندې لږو پیسو نادم ته څه ملاویږي خو یو څو پیسې ملاویږي او ډنګه ډنګه شابه یې لکه ووټ ورکوئ هر څه ختم کړي هر څه چې کوم نه هغه ختم کړي د هغه زمانه نن سبا خدای دې تاسو موږ وساتي الله کې راځي يصبح الرجل مؤمنا په وخت سبا کې به مؤمني ويمسي کافر په وخت ماښام کې امسا منه ماښام او اضحى دا چاشت وی اضحى الرجل مصليا په وخت د چاشت کې سړی لګیا د نفل کوي او ظل د ټول رد لپاره مستعملېږي ظل وجهه مسودا مخې تکتور شو او بات د شپې لپاره راځي بات محمد صاهرا محمد ټوله شپه چې کوم نه ویښو سبقونه یادولو بات محمد ټوله شپه تېره کړه اذ استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت چې چرته شپه تېره کړې ده ټولې شپې ته ورته بیتوتت وایي بیت هم بیت ځکه وایي لأن الرجل يبيت فيه کوټې ته به راځي نو پکې به اوده کېږي نو د باته یبیتو منه ټوله شپه تېرول او دارنګې راحه نورې معنې پې قیاس کوي قیاس کن زی گلستان من بهار مرا صبح در سر لام در لا کوم نو دا دیارلس افعال ناقصه فهذه الافعال دغه افعال تدخل ايضا دا داخليږي په مبتدا او په خبر باندې دام نواسخ د مبتدا او د خبر دي دام نواسخ د مبتدا او د خبر دي فهذه الافعال دغه افعال پال افعالو کې الف لام حدید ہے الف لامو کې الف لام معهود په دې سره افعال ناقصه دي دا افعال ناقصه تدخل دا بداخليږي ايضا منصوب ده په فعل مقدر سره اعد و ايضا لك ان واخواتها چې په مبتدا او خبر داخلي ده دا بم داخليږي په مبتدا او خبر باندې فترفع المبتدا دا برفور کئی مبتدا تا ویسمى او دا مبتدا با بیا مسمى کیگی پا اسم دا کانا باندے کانا زیدن قائمن کی دی زید تو منگا اسم دا کانا وایو وتنصب الخبر او نصب ور کئی خبر تا ویسمى خبر کانا او دیتا با خبر دا کانا وی دیتا دا ترکیب خیلو کانا زیدن قائمن کی با ترکیب دا سکے چه کانا فعل لے دا فالنا قصونا اسم منصوب خبر اسم مرفوع خبر منصوب غواړي اسم مرفوع او زیدون اسم دے او قائمن خبر دے کانا سره د اسم د خبر نه جمله فعلیه خبریه شولا جمله فعلیه او هدایت نحوی په مولا د خدای رحمتونه نازل کی د کافی مولا کانا سوار نه دراړلې د کافی کی د کانا سوار بحث نشته ده رسته بیا فعل ناقصو کې ذکر کړی دی هغه کانا او د ساره بحث په فاعل کې داخل کړی دی هغه کانا زید قائمن کې د زید ته د کانا فاعل وایي د کانا ورته فاعل وایي نو په فاعل کې داخل کو ضرب زید او د کانا زید هغه یو مثال له بس سبا درته سر خوګو مخ بس پاغي باندې قیاس کا لیکن هدایت نحو مولا بارک بین نے اگر یو افعال تامه دي یو افعال ناقصه دي افعال تامه دي تو چې په فاعل باندې تام شي نو ضرب زیدون معنا ورک کنه تا نه تاسو کوم ضرب زیدون معنا ورکړي کنه ورکړي لکه نه زید وال کړي دي ضرب زیدون موږ ته دونه پتو لګی دا
چې والی کړي څه فایده ورکا او کان زیدن زید سو سلم بلوی ومانا کون الشیء شیئا لم یذکر بعد کان زید سو بلاوا سو اس پتہ نہ لگی لکه یوازې مبتدا سمانا نه ورکوي او طالب وایي زید نو زید څه چې څو پورې قایمون نی ویلې زید نه هېڅ فایده نشته نو کانه زید همدغسې دی و زید څه ځکه ورته فعل ناقص وایي ځکه ورته فعل نه فعل تام خو هغې ته وایي چې د فاعل سره څه معنا ورکوي د ضربه زیدون معنا زید وهل کړي دي اکله زیدون زید خوړلي دي شربه زیدون زید سکل کړي دي پاسې سودا چې سوکې واله دا خو بیا نه خبره ده خبرې خو بیا ختمېږي اړو نه که څه ویل لکه پوره خبره نه ده نو سوکې واله کمزې واله پسې واله ولي واله بیا سوالاتو خو پوره لویه بوجۍ ډکوي د سړي سره خو ولي او دا او هغه نو سوالات خو بیل دي لیکن ضربه زیدون سنه سمانا ورکړه چې لکه وهلې کړي سوکې واله ستا دې سره څه کار دی پسې واله کمزې واله ولي واله سوالات خو بلای لیکن ضربه زیدون معنا ورکړله چې زید یو کار کړی دی وهلې کړي دي لیکن د کانه زیدون زیدو سو دا ګیدړان هم دغه چې به زما ګیدړ آوازو کې چې زما د مور باو بل وایي چرې بو بل اوس هلکه څه او بل وایي کوچ خالي یې ډکې بل وایي کوې وی نه څه جوړېږي کانه زیدون زیدو دا خو د ګیدړ آواز دی اوس معنا یې کان زید فقیرا زید فقیرونه پته ورکا نو ذات نحو مولا کان سارا ځان ته مستقل راړل او په فاعل کې داخل نکل چې لکه فعل تام دی او دا فعل ناقص دی د دې دیارلسو افعالونه ما سوا چې د خدای په خدایۍ کې څومره افعال دي ټول افعال تامه دي دا دیارلس په نوس یو باسه بس نو ټول افعال تامه دي صرف دا دیارلس ذکر بیل ذکر کو مستقل باس راړو نو فترفعو دا برفع ورکی مبتدا تا ویسمع دیتا با اسم دا کانوی وتنصب الخبر و خبر تا بنصب ورکی دیتا با خبر دا کانوی فاسم کانا اس در تا تعریف کی اول در توش مارل اسم دا کانا او اخواتو اسم جواد کانا نہیں آدائی کانا سر پورا دولس مرگری نورم دی نو کانا سر دا خپل ټول ټبرنا دا مسند الیه ده بعد دخول ادا المسند الیه په منزله د جنس ده دا مبتدا تم شامل له اسم دا ان تم شامل له اسم د ما والا مشبهتين تم شامل له لیکن بعد دخول هذا فصل له مسند الیه مراد مطلق مسند الیه نه ده چې کان په داخل شي هغه مسند الیه نو دا ان نه پس هغه بل مسند الیه ده زید قائمون کې زیدن بل مسند الیه ده مسند الیه بلا اقسام دي نو مسند الیه نه مراد هغه مسند الیه ده چې دا کان پس مسند الیه وي نو دا بعد دخول اپار تعریف کې لابد وي د جنس او د فصل نو المسند الیه جنس ته دا مبتدا تم مسند الیه وي اسم دا ان مسند الیه ده د ما او دلا مشبهتين بلیس اسم مسند الیه ده او دلا التي في الجنس اسم مسند الیه ده نو دلته کې مراد هغه مسند الیه ده چې دغه حروفونه پس راغلي وي نو دا فصل له تمام مسند الیگانت قوتا لك كان زيد قائما كان زيد قائما كان فعل دا فعل ناقصون اسم مرفوع خبر منصوب غواړي او دغه زیدون اسم ده او قائما خبر ده کان سره ده خبرنا جمله اسمیه جمله فعلیه ويجوز في الكل تقديم اخبارها او جائز ده په دغه ټولو کې تقدیم د خبرونو په اسماء باندې خبر ده ان په اسم ده ان نه مقدم کېدو ځکه چې هغه عمل فرعي او دا خو فعل قوي العمل له ٹھیک تا ناقص ته منم لیکن فعل له نو دی وجه فعل قوي العمل له نو ده معمول مرتب او غیر مرتب دواړو کې عمل کوي چې معمولین ورته مرتب راړي او غیر مرتب راړي ويجوز في الكل او جائز ده په دغه ټولو کې تقدیم اخبارها على اسمائها دغه افعال دي او افعال قوي العمل دي لك كان قائما زيد كان قائما
زید وعلى نفس الافعال ايضا فنفس افعال باندې مقدم کول شي لکه ایاک نعبد فنعبد باندې مقدم ده ایاک مفعول به مقدم ده ایاک نعبد ایاک نستعين نو دارنګ دلته کې پدای باندې ځکه چې فعل قوي العمل له معمول مقدم او مؤخر دواړو کې عمل کول شي نو دی وی په نفس افعال باندې لیکن کم التسعه چې کوم نه دي چې دا چا په سر کې معنی راغله ما چې دا چا په سر کې معنی راغله لکشمارو یلکه دا سودی چې په سر کې معنی کان یو سارا دوا اصبح دری امسا سلور اضحا پینځ او ذل شپږ او باته و او راحیات او عاد نه او عاد لس او غدا یا اولس دا چې کوم دا یولس شو ایک موش مارل آنی لس شو لیسم پکیرے لیسا کے اختلاف تے اصل کے لیسا کے اختلاف تے او دا مخکنی اتفاقی دی نو پریبانی معمول مقدم کی گی نو دیوئی والا نفس الافعال ایضا او فی التسعة الاول لکا قائما کان زید ولا يجوز ذلك او دا حکم نه جائز فی ما برابر خبر چې دا ما مصدریه وي او کدا ما نافیه وي فما دام کې دا ما مصدریه ده ما دام کې دا ما او نور ټولو کې نافیه ده ځکه چې ما مصدریه او ما نافیه دواړه صدارت غواړي په کلام کې ما مصدریه ما بسر کې راړي او ما نافیه ما بسر کې راړي نو کدی باندې معمول مقدم کې نو صدارت نه ماله صدارت فی الکلام بفوت شي صدارت نه ماله صدارت فی الکلام بفوت شي نو دی وجنه چې د چا په سر کې ما ده میم در ما نو دین مخ کې بدا معمول نه راړي دغه چې ما نافیه ده او کما مصدریه ده دا صدارت څه ته وایي مخکېواله بعد طالب ځان ته پوره د نحنو ضمیر راځي کوي هغه د صدارت قائل چې د مانوم بټولو کې مخ کې علي نو دی وجنه د امام پاغه کې د غټه شملې نیولي نو دی خپکی نو دی برستو کې نه بیا فلا يقال قائما ما زال زید وفي ليس خلاف او په ليس کې خلاف دی سو کوئی معنا د ليس نفیرا نو دام پشان د ما زال شو دام پشان د ما زال شو سو کوئی سړیا ليس کې هو په لفظ کې ما نه راغله کنه په لفظ کې هو نو دا پشان د سوار شو نو کلمه د لیسا کې اختلاف ته سو کوئی معنا د نفی دا نو کما پکې په لفظ کې نه راغلی کې لیکن معنا پکې کلمه دا ما موجوده ده او سو کوئی چې نه سړیا په سر کې ما نه راغله نو فعل مثبت ته وباقي الكلام في هذه الافعال او نور ګور ډېرې خبرې دي پدې کې یجیء فی القسم الثانی دا بدر ته په فعل کې راشي طالبہ څه خبرو باندې به ایمان بالغیب راړي دا بدر ته رستو راشي ډېرې خبرې بدر ته ځکه چې ډېر ذو وجهین دی نو په دې اعتبار سره چې د اسم د قبیلې د مرفوعاتو نه نو دلته مې درته ذکر کو لیکن د من وجه فعل نو افعالو کې به هم د بحث راځي په افعالو کې به هم د صباح غراری دغه وجنه د کافی مولا دا اسم د کانا بحث مرفوعاتو کې نه کړه ابن حاجب ما وې در سره خو کله سنا سم درته بیان کول او نور می درته پری خودل نور می درته افعالو کې د دې باس پری خو یاد کوي او دل سره بیا ته اوما فصل اسم کان واخواتها دا هدایت النحو مولا دا باس راړلو د کافی مولا دا باس نه راړلې هغه اسم د کان په فاعل کې را داخل کړل بس چې لکه د فاعل کوم حکمي هغه د اسم د کان لیکن د هدایت النحو مولا ویرا زما طالبان نوی طالبان دی راشه ورته فائدہ ورکا نو وی چې دا فاعل کې مداخله وا ځکه هغه مخکنه بحث د فاعل له وغیره مراد فاعل له فعل تام دی فاعل له فعل او دیتا اسم وی ٹھیک ته چې فاعل دی لیکن دیتا وی اسم نو دا فعل ناقص ته فعل تام هغه ته چې په فاعل باندې معنا ورکي ضرب زید وال کړي پتو لګي د طالبانو ته لیکن کان زید هو زید سو
سبلاوا نو کداوے کان زید طالبا پتو لگی دا کان زید غنیا کان زید فقیرا پتو لگی دا لکه چې مبتدا بدون الخبر دا یو پیسې نه ده یوازې مبتدا وایا زید نو څه مطلب او چې زید قائم زید نائم زید جالس نو څه پتو لگی دا نو دارنګ دام پمن دلل مبتدا بدون الخبر ده نو دې ته فعل ناقص وای نو مستقل با سراړو د سلم مولا عبارت ته ومانا کون الشیء شیئا لم یذکر بعدو زیدو سبلاوا نو دا ذکر فعل ناقص ته اسم دکان و اخواتها یعنی امثال دکان چکم دی وهي واغا اخوات سدی سارا اصبحا امسا اضحا ذلا باتا راحا معناگانی بے در تعال تکی چکان راضی دا پارا دا استمرار یعنی دا اسم پا دی خبر بانی متصف تے مستمرن نیاب انقطاع نقبلی لک وکان ربک قدیرا قدرت بالی تعالی سر مستمر لازم غیر منفک او کلنا کلب منفکیگی لک کان زید طالبا زید و زمانہ کے طالبونا حقالے طالبی کڑی دا اس خناستے مدرستے انقطاع راغلی دا او صار تحول لپاره راځي صار التين حجرا صار التين حجرا د خټې نه کاڼی جوړ شو او اصبح په وخت سبا کې اصبح الرجل مؤمنا امسى الرجل كافرا اضحى په وخت د ضحا کې او ظل د ټول رد لپاره مستعملېږي ظل وجهه مسرورا یا ظل وجهه مسودا بات د شپې دپاره راځي بات زید ساهرا زید ټول شپه شوګیرو کا ساحر شوګیرې ته وایي چې خوب کوي خاورې به یوسي او شاهد هغو ده چې شوګیري ورته کوي کوم طالب چې شوګیري کوي هغه بیا مولا شي او چې خوبونه کوي نو کم ګجر چې خوبونه کوي د هغې میخې بیا کټي راړي کم ګجر چې ودي وي نو میخې څه مطلب ده دی تا نه تپوس کوم نه کم ګجران چې ودي د هغې میخې کټي راړي څه مطلب پای ټول هغه اسکلی پښتون دی د پښتو مثال مرته نه معلوم ګجر چې کوم ویخي او میخي خو بلا لنګېږي نو د چا ګجر میخي چې کټی راړه او د بل کټی نو دا چې کوم ویخي دی روغ غوندې خپل کټی د هغه میخي ته بوځي او د هغه کټی میخه پسې پوهېږي هغه کټی لګیا دی بیا سټي او چې ګجر پاسې لږه ستا میخ خو کټی راغلی حالانکې راغلی کټی و خو دې بل تېر وتښتول خپل دغه ته نو کم گجران چې خوب کوي دانه چې پیس کلی یار دې دا تعبیر کوي او کالج کې بی او ایم سبق ویلی دی او د پښتو په متلونو ځان پوهېږي پښتو ډېر ښه متلونه نو دې وجې نه خوبونه پرېږدئ او شوګیرې کوئ چې بادشاهان شئ چې خوب کوي خاورې به یوسي او شاهد هغو ده چې شوګیرې ورته کوي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن طلب العلا سهر الليالي څوک چې لوی درجې را کوي د شپې شوګیرې کوي بقدر القد تکتسب المعالي څومره چې کوشش کوي دومره به درجه درته لویه حاصلېږي دا مصنفینو چې کتابونه لیکلي دی شوګیرې کړي بس دی